د سرس کروټه زما غرض د رب رضا ده دا خبره د بېوټه ته بندې د بندیانو او زه یو نښه د احساس یم ته که پاس شولم نو پیلي او زه که پیل شوم هم نو پاس یم چې د قرآن د هر یو حکم حفاظت ونه کي چې د نظام مصطفی سره محبت ونه کي تش په منځونو باندې تمه د جنت ونه کي چې اسلامي نظام د هر نظام د پاسه نه کي د ګناهونو نه به خپله غاړه خلاصه نه کي قسم په خدای چې د الله رضا ترلاسه نه کي دا چې الله ته زاریګانې زموږ نه قبلیږي منځونه کوو خو دعاګانې زموږ نه قبلیږي دغه دورنګه سوداګانې زموږ نه قبلیږي موږ د نظام مصطفی نه بغاوت کړی دی موږ د انګریز د پرکټو نه تربیت کړی دی موږ فاسقانو او فاجرانو له عزت ورکوو د دین دشمن له په لاسونو کې طاقت ورکوو د خپله رای امیش خلاف د شریعت ورکوو د خان نواب او د بدماش تابعداري کوو موږ د خور او ورور او مور او پلار ته غداري کوو موږ الله منو ځان ته پاخه مسلمانان وایو په جوماتونو کې 15 وخته اذان وایو او د څه شک په دې کې نشته چې قرآن وایو خو د قرآن په تعلیماتو عمل نه کوو موږ او د شعور په موږ کې نشته چې دا څه کوو موږ چې حقیقت د علي پلار نه تر وناسه دی چې تعلق د محمد رسول الله سره دی داسې کتاب دی چې د هر کتاب د پاسه دی ستا چې د دغسې کتاب څخه محبت نشته بیا خو په دې دنیا کې تا ته هېڅ حاجت نشته اختیار دې نشته دی او ګوره خپل اختیار غواړي د خدای په ځمکه طاغوتي نظام مردار غواړي مړه په سر د یو تیرې توري ګزار غواړي د بل یو ازم مسلمان ته ضرورت نشته او په بل یو ازم کې مرګ شته خو شهادت نشته او دا په اسلام کې چې د ټولو د اوچت اعزاز دی دا چې الله پاک ورته ویلی د عزت اعزاز دی برهان والي ګټلی دا د شهادت اعزاز دی ملا صاحب پوهې که دا خلک په تیارو کې دی او دغه اعزاز د تکبیرونو په نارو کې دی حال نن د کومې مسلې ستا په قرآن کې نشته داسې کتاب دی چې ثاني په جهان کې نشته